أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرہ آیت نمبر 146. مخی اللہ تعالی ویلیو وای فرض محال کچیر تتا اے نبی علیہ السلام لدغو واضح دلائل نرستا بیا هم دی یهودو او دی نصاراو دی خواهشاتو متابعات وکړي انک اذا لمن الظالمین. نو تبا دغه وقسه لجمله دی ظالمانو فرضاً. اوس د دغو ظالمانو بیان کوي چې دا ظالمان څوک دي. وای ظالمان هغه کسان دي چې دی د الله تعالی پیغمبر پیژني، د الله تعالی کتاب پیژني او دا خبره ښه ورته معلومه ده چې قبله به یو وخت له بیت المقدس نه مسجد الحرام ته بدلیږي. دا ورته معلومه ده خو دوی بیا هم ځینې انکار کوي. دا خلک ظالمان دي. الله تعالی وایي الذین، دا ظالمان هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې موږ دوی ته ورکړی آسماني کتاب یعرفونه دوی پیژني هو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې هو ضمیر کې درې احتمال دي. الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دوی ته آسماني کتاب یعرفونه دوی پیژني دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول احتمال. دویم دا هو ضمیر راجع کدا قرآن ته. دا ظالمان هغه کسان دي چې موږ ورکړی دوی ته آسماني کتاب یعرفونه دوی دا قرآن پیژني کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دوی پیژني ابناءهم خپل زامن. ابنا دا جمع دی ابن ده، ابن زوی ته وایي، ابنا زامن. دریم احتمال دا هو ضمیر دا راجع کدا د قبله تبدیل ته، د قبله تغییر ته. دا ظالمان هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دوی ته آسماني کتاب یعرفونه دوی پیژني دا تبدیل دا تغییر د قبله لمسجد الاقصی نه مسجد الحرام ته. دا د قبله تغییر او تبدیل دا بالکل دوی ته معلوم ده. څنګه معلوم ده؟ کما یعرفون ابناءهم لکه دوی پیژني خپل زامن. داسې ورته معلوم ده په خپل زوی باندې خو سړی یقین لري چې دا د ما بچی ده. په نبی علیه الصلاة والسلام دی داسې یقین لري چې دا د الله پیغمبر ده. قرآن دی داسې پیژني چې دا د الله کتاب ده. دا قبله دوی ته همداسې معلومه وه چې دا قبله به یو څو وخت وروسته بدلیږي له بیت المقدس نه مسجد الحرام. دوی ته په یقین سره معلومه وه، خو بیا یې انکار کول. د قرآن هم انکار کول، د نبی علیه الصلاة والسلام هم انکار کول دغه له رسالت نه او ښه پیژندل. دغه خلک ظالمان دي. وان فریقا او یقینا یو جماعت دی اهل کتابو، وان فریقا منهم او یقینا یو جماعت منهم دی اهل کتابو دی یهود و نصاراو لیکتمون الحق خامخا دی پټوي دا حق. دی نبی علیه الصلاة والسلام حقیقت پټوي، دی قرآن حقانیت پټوي، دی قبله دی تبدیل حقیقت پټوي. د دې په کتاب کې د دریو سرو حقیقت ذکر ده، تورات او انجیل. خدای دا حق پټوي وهم یعلمون او دوی ښه پوهېږي چې دا حق د موږ پټوو په دروغو باندې. دا د یهودو یو عالم و، دا بیا مسلمان شو، عبدالله ابن سلام. د
دې عبدالله ابن سلام ته یو وخت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل وای ای عبدالله ابن سلام کله چې دی مسلمان شو دا خبرې ورته وکړه وای الله تعالی دې تاسو په حق کې داسې فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وای دا اهل کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پیژني لکه دوی چې خپل زامن پیژني ای عبدالله ابن سلام دا څنګه ده هغه ویل وای بالکل الله تعالی رښتیا ویلي موږ چې لا مسلمانان نه وو یهودیان وو په هغه وخت موږ لا رسول الله پیژندل بلکې وای له زامنو نه مخ پیژندل ولی په زوی کې خو سړی ته لیک شک راځي کانو چې اسنه بیبي چیرته زنا کړي یو احتمال خوشته کانو وای الته خدام نه سی ویلې چې جبرئیل به خطا شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروغ وای پیغمبر بنئ الله تعالی به خطا شوی الته خدام نشي ویلې وای له دې نه مم خو پیژندل چې دا د الله پیغمبر ده الله تعالی وای وان فريقا منهم او یقینا یو جماعت کې دوی لا یکتمون الحق دوی پټوي حق وهم يعلمون او دوی په هیڅ چې دا حق ده دا بعض خلک کله ناکله وای دا کافران په حق باندې خبر نه دي دا کافرانو ته حق رسیدلې نه ده دا خبر کله ناکله سړی له یو نیم چاوري دا صحیح خبر نه ده ګوري کافرانو ته بالکل حق معلوم د حق رسیدلې دي چې انکار کوي دا عنادن کوي دا په ضد کې راغلي دا په عناد کې راغلي له علم سره دی انکار کوي کوم کسان چې په حقیقت نه پوهیږي یا نه دي خبر هغه ته الله عذاب نه ور کوي دا ګډي وزي غواګاني الله تعالی دوزخ ته غورځي ولی نه پوهیږي لیوانیان به جهنم ته ځي نه کانو خو نه پوهیږي ماشومان به جهنم ته ځي دي کافرانو نه کانو نه پوهیږي لیوانیان ماشومان حیوانات څاروي ګډي وزي دا یوم جهنم ته نه ځي ولی غوی پوهیږي نه جهنم ته به څوک ځي روغ جوړ عاقل بالغ کافر هوښیار دا به ځي هغوی ته حقیقت معلوم وي بیا دوی انکار کوي زه دا یو مثال طالبانو ته ډېر وایم دا موږ تاسې کله یو غلط کار کوو الله تعالی هم دې خپل حفظ و امان کې وساتي الله دې معافي وکړي په دې نه پوهېږو چې دا غلط کار ده پرې نه پوهېږو زه خو ولا ښه پوهېږم چې دا غلط کار ده خو بس چېرته یو ضد راغلی د چا مقابله راغلی یو شیطانی وسوسه بس غلط ته مضاف سوي ښه پې باندې پوهېږم ښه پوهېږم چې د جمع وخت د نور ذاتي دا کمپیوټر بند کړه او پاتېږه جمع ته شیطان را باندې زور وي ښه پې باندې پوهېږم چې دا دسي دا رنګ هر عاقل بالغ انسان پیږي چې زه دا ګناه کوم زه دا کفر کوم زه دا ناروا کوم الله په ظلم باندې څوک جهنم ته نه غورځوي دا خبر ګوري ګوري مه کوئ چې کافران خبر نه دي هغه نه دي خبر بالکل خبر دي وان فريقا منهم یو جماعت کې دوی لا یکتمون الحق وهم يعلمون حق پټوي او دوی پوهیږي دا به وروسته راسي دا فرعون باندې به عذاب نازل شو بیا به موسی علیه السلام ته راغلل و ای موسی علیه السلام ته دعا وکړه چې الله دا عذاب بچ کړي زه به بیا بني اسرائیل در خوشي کم چې بوزه یې در سره هغه چې به دعا وکړه عذاب به بچ شو وای نه هغه مې یوه خبره کړې وه 9 ځلې داسې معامله وکړه 9 ځلې یو ځلیم نه دوام نه دریم نه څلورم نه پنځم نه 9 ځلې په لسم ځل الله تعالی غرق کو ستام له وادي نه رشخند جوړ کو علي اخري تباہ کو غرق نو دوی پوهیږي چې دا دین حق ده دا قرآن حق ده دا رسول الله حق ده دا ورته معلوم دي دې ته هغه کفر عنادن وایي چې لزدنا کافران شوي لعنادنا الحق من ربك نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده یا رسول الله بالکل یقین وساته چې دا قبله دا مسجد الحرام دا چې تا قبله ده دې ته مخ وګرځوه د یهودیانو د نصاراو د خبرو د پروپاګانډو خیال مه ساته الحق من ربک دا حق د تا د رب له جانب نه ده د تا د پروردګار له جانب نه ده ولا تکونن من الممترین نو ته مه کېږه من الممترین له شک کوونکو نه ممترین دا جمع د ممترین ده صيغه د اسم فاعل ده لامترا یمتری امترا مجرد یہ مریتن دا شک توائی امترا یمتری امترا پا شک کی واقع کیندل شک من کیندل ممتری شک کون کئی ممترین شک کون کی نو تمکے گل شک کون کون او مسلمانانو
په دې خپل قرآن، په دې خپل دین، په دې خپل اسلام، په دې خپل پیغمبر په دې کې شک مه کوئ چې دا به دروغ وي، په دې کې به څه دوکۍ، په دې کې به چل وي. نه، دا بالکل حق ده، حق د پروردګار له جانب نه نازل ده. ولا تکونن، نو ته مه ګرځېږه من الممترین، له شک کوونکو نه. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. ولکل په دې کلن کې تنوین ده، دا عوض د مضاف الیه ده چې هغه امتون ده. ولکل امت، او دا هر امت لره، دا هر جماعت لره. وجهتون، وجهتون دا وزن د فعلتون ده. په عربي کې دا فعلتون وزن راسي، هغه خاص حالت توایي چې ته انتخاب کې. اوس لکه مثلا جلسه یجلسو، دا کې نستلو توایي. جلستن وزن د فعلتن، په خاص قسم باندې کې نستل. لکه اکثر وزا قاری صاحبان چې تلاوت کوي عادت کینی دس، نو تو بوایه جلستو جلست القاری، زکیه نستمع جلست القاری، په کې نستلو د قاری صاحب باندې. جلستن بوای، جلسه دا وزن د فعل ده، یو خاص قسم کې ناستل، دا وزن د فعلتون عمدیه توای. وجهتون، وجهتون دا له وجهه یجهون ده. وجهه یجهو مخ کول، با یک طرف رو گردانیدن. وجهه مخ توای، وجهه یجهو یو خواته مخ ګرځول. وجهتون دا هغه کیفیت توای، هغه حالت توای چې تا په هغه کیفیت او حالت باندې یو خواته مخ ګرځولې وي. دلته مراد جن قبله ده. قبله ته ولې وجهتون وای؟ ځکه په قبلي کې تا یو خاص طرف ته په خاص کیفیت سره مخ اړولې. قبله ته ولې وجهتون وای؟ ځکه قبله ته مسلمان په یو خاص کیفیت سره په یو خاص هیئت سره مخ اړولې، لدی وجنه دې ته وجهتون وای. قبله را به خاطر وجهتون میگه، وجهتون خو مصدر برای بیان نوع است. مسلمانم به طرف قبله با یک خاص کیفیت رو میگردانه، از این خاطر قبله را وجهتون میگه، یعنی یک خاص قسم رو گردانیدن. اصل معنا دی وجهتون داده، دلته مراد جن قبلتون ده. ولکل تنوین عوض مضاف الیه سو. ولکل امت، او دا هر امت لره، دا هر جماعت لره، وجهتون قبلتون، هر امت لره یو قبله ده. دی مسلمانان یو جماعت دی، دی قبله هغه مسجد الحرام ده، بیت الله ده. یهودیان یو جماعت دی، دی قبله هغه فلسطین کې ده، الصخره، بیت المقدس کې ده الصخره. نصارا یو جماعت دی، دی قبله هغه مکانا شرقیه ده، دی بیت المقدس نه شرقی پلو، المرخات پلو، دا دی قبله ده. ولكل أمة ولكل جماعة وجهة قبلة هو موليها. هو دا راجی کوي دا کلتا، دا هو ضمیر. موليها دلتا او یو مفعول حذف ده، چې هغه ضمیر ده راجی ده وجهه ته، یو مفعول حذف ده چې هغه خپل وجهه ده. هو دغه ار امت سي د مولي دی اړون کيده، وجهه د خپل مخ لره الیها د خپل قبله ته. هر امت لره یو قبله ده، دا امتی سي د اړون کيده خپل وجهه ده، اړون کيده خپل مخ ده الیها د خپل قبله ته. هر امت یو قبله لري، دا د هر امت امتی خپل مخ خپل قبله ته اړوي. موږ مسلمانان یو قبله لرو بیت الله، موږ خپل مخ بیت الله ته اړو. يهوديان یو قبله لري الصخره، هغوی خپل مخونه صخره ته اړوي. نصارا یو قبله لري مکانا شرقیه، لبیت المقدس نه المرخات پلو، هغوی خپل مخونه المرخات پلو اړوي. ولکل وجهه، دا هر امت لره یو قبله ده. هو دغه هر امتی سره مولی دی اړون کيده د خپل مخ ها د خپل قبله لره. فاستبقوا الخيرات، استبق يستبق استباق،
دا باب د افتعال د سبقنه سبقه یسبقو وړاندې کېدل مخکې کېدل سبق یستبق استباق یو له بل نه وړاندې کېدل لکه ماشومان منډې وهي راځه له دې نه تر دوکانه پورې به ته مخکې شې که به زه مخکې شم هېڅ سره منډې کې یو له بل نه وړاندې کېږي دې ته استباق وایي فاستبقو یو له بل نه وړاندې شئ یو له بل نه مخکې شئ یو له بل نه جلدي وکړئ الخیرات خیر کارونو ته خیرات دا جمع د خیر ده ښه عمل ته لمانځه ته یو له بل نه وړاندې شئ عبادت ته یو له بل نه وړاندې شئ اذان کولو ته یو له بل نه وړاندې شئ اول صف ته یو له بل نه وړاندې شئ د جهاد په صف کې یو له بل نه وړاندې شئ بل د دین کارو د خیر کارو یو له بل نه به وړاندې کېږي یو د آخرت کارونه دي د آخرت په کارونو کې یو له بل نه وړاندې کېدل دا سنت عمل ده دا مستحب ده دا د صحابهو طریقه ده مثال اول صف کې ځای خالی و هر یو به کوشش کوي چې د اول صف ته راشي دا بعضې خلک وي چې شاته استاد وویني یا بل وویني نو اول صف هغې ته خوشی کړي دا خلاف د سنت ته دا کار مه کوئ صف چاته مه خوسي کوئ بلکې که صف خالی و له استاد نه مخکې کېږه اول صف ته ځان وړاندې کوه فاستبقوا الخیرات د خیر په کارونو کې به یو له بل نه وړاندې کېږي صحابه به د خیر په کارو کې یو له بل نه وړاندې کېدل په دې کې یو قصه درته وکړم عمر رضی الله تعالی عنه دا به همیشه کوشش کول چې د خیر په کار کې له ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه وړاندې شي کله چې وای نبی علیه الصلاة والسلام د تبوک د غزا اعلان وکړو چې راوړي له مجاهدینو له جهاد لپاره مدد و نصرت وکړي عمر رضی الله تعالی عنه ویل په دغه وخت کې زه ډېر مالدار وم ما مال زیات و وای ما ځان سره وویل چې له ابوبکر نه که مخ کېدلې نن به مخ کېږې نن د ټیم ده له ابوبکر نه که وړاندې کېدلې نن به وړاندې شي اگه از ابوبکر پیش می شدی امروز پیش میشی وای راغلم کور ته هر څه مې نیم په نیمه کړل مثال دوه اسونه ول یو مې کور کې پرېښودل یو مې رابیل کو دیګونه کټوي پیالې کاسې وړه خوراک هر څه مې نیم په نیمه کړل دا نیم مې ټول رابار کړو را مې وړو نبي علیه الصلاة والسلام ته کافي شی وای نبی علیه الصلاة والسلام ته چې مې کېښودل چې دا صدقه سودي الله په لار هغه راته ویل کور کې د څه پرېښودل وای ما ورته ویل هو نیم مې پرېښودل وای اوس منتظر یم په دې تمه ناست یم چې ابوبکر به راشي له هغې نه به د ما صدقه زیاته شي زه به ځینې وړاندې سم وای که ګورم ابوبکر راغی هغه هم خپل د کور څه صدقه چې و هغه یې راوړه وای نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ای ابوبکره کور کې د څه پرېښودل وای هو وای څه دې پرېښودل وای د الله او د رسول الله رضا مې په کور کې پرېښوله هغه ټول کور را جارو کړی و شی هم نه و پرېښی عمر رضی الله عنه وای ما له ځان سره فیصله وکړه چې له دې نه وړاندې کېدی نه سې له دې بنده نه د صحابهو منځ کې داسې مقابله وه یو له بل سره د خیر په کارونو کې د دنیا په کارونو کې بیا یو له بل سره مقابله کروا کارونه وو مثال تجارت وو یو تجارت شروع کو تام شروع کو دا جایز ده مستحب نه ده سنت نه ده جایز ده یو دکان جوړ کو تام جوړ کو دا جایز ده خو کدا جایز کارونه وو که ناروا کارونه وو د دنیا کارونه بیا مقابله پکې حرام ده مثال یو ډمان راوستو په واده کې تام ډمان راوستو دا ناروا ده یو مثال چیرته دمخانه جوړه کړه تو ایزم جوړوم دا ناروا ده د دنیا په کارونو کې مقابله دا بالکل کاغه ناروا کارو دا ناروا ده خو د دین په کارونو کې یو له بل نه وړاندې کېدل دا د صحابهو طریقه ده دا مستحب عمل ده الله پې امر کړی فاستبقوا یو له بل نه وړاندې سئ الخیرات د خیر کارونو ته اینما تکونو دا نبی علیه الصلاة والسلام ته نور تسلی ورکوي ای نبی علیه الصلاة والسلام نور یهودو نصاراو سره مناظرو و مناقشو ته حاجت نشته تا ته حق د خپل پروردګار له جانب نه نازل شوی حق قبله تا ته معلومه شوي دوی سره نور مناقشو و مناظرو ته حاجت نشته چیرته چې تاسې یئ تاسې ته به مرګ رسیږي وفات کیږئ بیا به د الله په حضور کې حاضریږئ الله به بیا تاسې منځ کې فیصله کوي چې ته په حقه وې ته په باطله وې نور چې دوی نه مني مناظرو ته حاجت نشته اینما تکونو چیرته چې تاسو یاست یأتی
راتلل وکي بكم پتا سو باندې الله تعالی جميعا یوځای الله تعالی به پتا سو ټول باندې راتلل وکي الله پتا سو ټول را حاضر کی د قیامت پر ورځ باندې بیا به تاسو من کې فیصله وکړي چې دا په حق او دا په باطل او ان الله یقینا الله تعالی سره على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت لري الله په هر څه قدرت لري الله په دې قدرت لري چې دا تاسو ټول د قیامت پر ورځ په یو میدان راغونډ کی او بیا تاسو من کې فیصله وکړي الله په دې قدرت لري ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث او لكم زاينا خرجت ستراؤزه لمكين راؤزه لمدينينا يا لبلكم خارينا دي جهاد پنیت راؤزه یا دي سفر دي دعوت پنیت یا دي عمره پنیت یا دي حج پنیت لكم زاينا ستراؤزه فول وجهك نتوال وداخ فالمخ شطر طرف المسجد الحرام دي مسجد الحرام تا از کدام زائی کی تم ابراہی پس بگردان روی خود را بطرف مسجد الحرام و انه او یقینا دا قبله دی مسجد الحرام تدا للحق دا ثابت دا حق دا یقینی دا لجانب دی رب دی تانا وما الله دا یهودیان خوی نمانی نصارا خوی نمانی اللہ وی اغوی سے انکار کوي اللہ دی لدی انکار نبی خبر ندا اللہ دی پا انکار بانی علم لري وما الله او ند الله تعالی بغافل بخبر عما له غسنا تعملون ستاسغ عمل کوي کتوک صحیح عمل کوي الله په دې علم لري کتوک انکار کوي لقبلنا الله په دې علم لري الله دې تاسو له اعمالو به خبر نه تر امدی پوری بس ده په دې آیاتونو کې مقتدی خبره وضاحت وسو د کافرانو دشمنی لقرآن او لدین و لاسلام دی مغل قبلین انکار دا دی دشمنی دا عنادن دا دا دی ضد پو بنا دا دا دسی نه دسی دی حق او حقیقت معلوم نه ده بالکل ورته معلوم ده په ضد کې راغلی او لدین معلوم سو موږ تاسو د خیر په کارونو کې باید یو لبل نه وړاندې شو یو لبل نه سبقت وکړو یو لبل سره د خیر په کارونو کې مسابقه وکړو که اول صفوي که اذان کول وی که نور صله رحمی وی دارنګه د مساجدو جوړول وی د دارالحفاظونو د لارو د پلونو د خیر د کارونو د الله تعالی په لار کې خرچوي مجاهدینو باندې خرچوي په دې کې باید یو لبل نه وړاندې سودا د صحابه او طریقه وا الله دې ته ترغیب ورکړي یو بل آیت کې الله تعالی وایي الله تعالی دې نیکو اعمالو د جنتونو بیانو کې بیاوی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وای دغه د خیر د آخرت په کارونو کې باید مقابله وکي دا مقابله کوونکی باید مسابقه وکي دا مسابقه کوونکی دا مسلمانان سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله دې موږ دا درس او تدریس خپل حضور کې قبول او منظور کړي کته زیادت او نقصان شوی یا الله ته معافي وکړي د دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کړي بچان لورګان او ورونه ټول نیکان صالحان کړي یا الله دې تا بندگان یو دې تا عبادت اطاعت تم روغ جوړ ولري دې تا د دین خدمت تم یا الله روغ جوړ ولري طالبانو ته دعا وکړي الله تعالی دې علما با عمل جوړ کړي حافظانو ته الله تعالی خو حفظونه نصیب کړي حاضر مجلس کې موږ تاسو مشران دي دعا وکړي الله تعالی دې صحت عافیت ور نصیب کړي الله تعالی دې دا پنځه وخت جمع ته یراتلو خو توفیق ور نصیب کړي کورونو کې څوک ناروغان دعا وکړي الله تعالی دې صحت عافیت ور نصیب کړي یا الله اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې اسلامي نظام راولې مسلمانانو ته دې عدل دې انصاف په فضا کې خایسته دې اسلامي نظام لاندې ژوند ورکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير